अस्सलाम वालेकुम फेसबुक अर्निंग कोर्स पार्ट 4 जी हाँ नन موږ سلورم ایسه ده د فیسبوک د ارنینګ کورس حواله سره کوم مرګرو چې انتظار وي ویډیو شیر کړئ د خپل مرګرو سره او هغه کسان سره دا ویډیو منشن کړئ چې هغه د خپل د فیسبوک د پیج نه ارنینګ کول غواړي راځي تم سره دا ویډیو د اخر پورې ګورئ که ویډیو مخ شوه د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ نن ویډیو کې به موږ ګورو چې یاره آیا زموږ د فیسبوک پیج هغه مونټایزیشن الیجیبিলিټي یعنی هغه کرایټیریا مکمل شوی د کنه ده یعنی که تاسو سوچو کې 10,000 فالوور او 6 لک منټس ویو واچ ټایم په 2 میاشتو کې دا به موږ پریکټیکل په کم ځای کې ګورو آیا د دې لپاره ځانلی اپلیکیشن دی یا په کریټر سټوډیو کې یا په فیسبوک په اپلیکیشن کې نو بالکل نن موږ پریکټیکل زده کوو چې موږ څنګه کرایټیریا مکمل کړي ده کنه مونټایزیشن اپلای به څنګه کوو او ټولز په باره کې خبره کوو پریکټیکل راځي د موږ سره خو نو دې خو ګورئ زه تاسو بوزم د خپل تاسو سره په موبایل کې لازم کرومي صحیح ده کروم یا ګوګل دلته کې به تاسو چې کوم دی هغې ته به تاسو لاړ شئ صحیح ده ما زه په موبایل کې کروم دی نو زه به کروم ته لاړ شم دلته کې اوس تاسو دا ګورئ صحیح دا ویډیو د اخر پورې وګورئ چې تاسو پوه شئ دلته کې به تاسو د خپل فیسبوک په کروم کې څنګه کولاوهئ نو ګورئ ماته په دې سرچ کې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ یو دی m.facebook.com یو دی web.facebook.com ګورئ m ماته بر راوالي facebook.com داسې به ولیکئ او دا به ګو کوئ دلته کې زما سره د مخکې نه چې کوم دی 3 آیډیانې کولاو دي یو زما د یو ملګري دو زما خپلي یعنی مطلب تاسو که بله آیډي کولاوهئ تاسو یو به کولاو کړي د لاګین انټو انادر اکاونټ په وهئ ټیک شو اول به په کروم کې خپله آیډي کولاو کوئ په کم کې چې پیج تاسو سره ټیک شو دې نه هم کېږي او داسې هم کېږي ګورئ web.facebook.com web.facebook.com د دې هم کېږي او m.facebook.com باندې هم کېږي ټیک شو نو ګورئ مخامخ درې آیډیانې مخ ښکاري دې خوا به تاسو خپل ایمیل ورکئ د خپل یوزر نیم په موبایل په ایمیل لاندې پاسورډ او لاګین به کوئ ټیک شوله اسانه خبره ده بیا به د دې نه وځئ چې کله تاسو خپل آیډي کولاو کوئ په m.facebook.com یا په web.facebook.com کې نو تاسو بسې چل وکئ دلته په سرچ کې به ولیکئ facebook.creator یا فیسبوک کریټر سټوډیو څه به ولیکئ فیسبوک کریټر سټوډیو او په دې به کلیک کئ چې څنګه تاسو په دې کلیک کئ دلته کې یو آپشن به تاسو ته راوالي وګورئ ورته فیسبوک کریټر سټوډیو ټیک شوله په دې باندې به کلیک کئ خو هلته کې زما سره په دې کې اکاونټ لا نه دی کولاو ګوره دا چې زه اوس کولاو کوم ګورئ ورته او دلته کې به کروم ووایي یو به تاسو سره کریټر سټوډیو نو دا په کروم کې کولاو وایي اوس ګورئ اینه دلته کې په دې کې لا ما خپل اکاونټ نه دی کولاو کړی نو تاسو په web.facebook.com کې هم شئ په m.facebook.com کې هم شئ خپل آیډي او دلته کې فیسبوک لاګین هم ګورئ ورته نو دلته کې هم تاسو خپل یوزر نیم پاسورډ ورکئ او لاګین یې کئ نو زه اوس دا کولاوه هم ګورئ ورته نو زموږ سره چې کوم دی دغه د مخامخ زموږ فیسبوک کریټر سټوډیو کولاو شو ټیک شو اول به په m.facebook.com کې کولاو کوئ آیډي کم کې چې پیج دی بیا به د هغې نه وځئ په سرچ کې به دقه ولیکئ فیسبوک کریټر سټوډیو اوس دلته کې ګورئ دلته کې یو آپشن مو ته ښکاري مخامخ دا وګورئ څه لیکلی دی دا یې مونټایزیشن په دې باندې به داسې کلیک کئ په دې باندې به داسې کلیک کئ نو اوس دلته کې وګورئ موږ ته د دې پیج الیجیبিলিټي ښیي اوس دا وګورئ زموږ سره دا 2 پیجونه دي ټیک شو په دې پیج باندې زه کلیک کوم ارشد خان نو د دې پیج تاسو وګورئ د دې پیج پالیسی ایشو ده دا خبره په پوینټ کې یاد ساتئ چې په کم پیج کې پالیسی ایشو وه هغه پیج به نه مونټایز کیږي اوس څنګه پالیسی ایشو څه ته وایي مونږ اکثر په فیسبوک کې پردی ویډیوګانې خېجو یعنی ریوز کنټینټ ان اوریجنل کنټینټ مونږ د خلکو ویډیوګانې شیر کوو د خلکو کنټینټ اپلوډ کوو هغه خېجو فیسبوک مونږ له مونټایزیشن ټولز نه راکوي اوس دلته ګورئ زموږ کرایټیریا به څنګه ګورو نو ګورئ ویو کرایټیریا ته مخامخ ښکاري که نه په دې به داسې کلیک کوئ اوس دلته وګورئ 10,000 فالوور هم د پوره کړي دي وګورئ 10,000 this page reach the minimum requirement of 10,000 follower دا هم کړي دي eligible داره په 60 دن کې تاسو خبر کوم کنه in the last 60 days you reach a total of 6 lakh minutes on demand live and previously live minutes تاسو لایو راغلی سره راغلی هغه 6 لک منټس ویوز هم د پوره کړي دا وګورئ چې کم شین دي کنه ټیک وته شي دا د پوره کړي دي
یعنی 10,000 فالوور هم پوره کړي 6 لک منټس ویو هم پوره کړي او لاندې داسې شعر 5 اکټیو ویډیوګانې هم د په پیج باندې اوس موجود دي، یعنی 15 ویډیوګانې ډیګري دي. نو دا هر څه مکمل کړي خو بیا هم پالیسی ایشو ده. پالیسی ایشو تاسو ته مې چې دا ځان له خبره ده. ریوز کنټینټ نه د بل چا کنټینټ اپلوډ کړي، د بل چا موضوع، د بل چا ویډیو ده. اکثر موږ یې کار کوو د خلکو مطلب یا د ای آر وای نیوز، جیو نیوز یا د یوسف جان یا داسې ډېرې ویډیوګانې هم د خپل پیجونو اپلوډ کوو، هغه ریوز کنټینټ نه. فالوور هم راشي، واچ ټایم هم پوره شي او هر څه پوره شي، خو پالیسی ایشو پکې ده دی چې کله دا پالیسی ایشو ستاسو په پیج کې اوس ستاسو پیج به نه مونټایز کیږي. اوس د دې حل څه دی؟ پوینټ د دې حل دا دی تاسو چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او د بل چا دي هغه مکمل ډیلیټ کړئ. څه کوي؟ مکمل ډیلیټ کړئ او د سی پالیسی ایشو ته راشئ او بیا دا کروم وهئ چې څنګه ته سی پالیسی ایشو ته راشئ. دا اوس تاته څه وایي دلته کې؟ دا وایو وایي تا څه وایلی څه پالیسی ایشو څه کړي ده. ټیک شو؟ نو دا درته هغه ټوله خبره کوي. دلته کې دا بفرینګ کېږي لګیا دی، مونږ دا اوس لږ دې ته انتظار کوو. صحیح شو؟ په دې ځای کې بیا یو بل آپشن راځي د دقې خواته هغې ته وایي ریکویسټ ریویو. څه ورته وایي؟ ریکویسټ ریویو یو آپشن یې، په هغې به تاسو ریکویسټ وکئ. نو تاسو چې کومې ویډیوګانې ټولې ډیلیټ کړي دوباره به فیسبوک ستاسو دغه پیج ریکویسټ ریویو کې کي. نو تاسو له به مونټایزیشن یو ټول درکړي. دا ویډیو ډېر امپورټنټ وه. تاسو وکتله چې زموږ کرایټیریا مکمل شوي که نه، تاسو وکتل چې پالیسی ایشو څه ته وایي. په نیکسټ ویډیو کې په پارټ 5 کې به موږ دا خبره کوو چې یاره موږ په دې دپاره مونټایزیشن یو پیج دی، ابه زه ګورم چې یاره د هغې ټولز دی ورکړی، مونټایزیشن ته به اپلای کوو. صحیح ده؟ تاسو په نننۍ ویډیو کې دا هر څه وپېژندل. مونټایزیشن ته ورشئ او دلته تاسو وګورئ چې ستاسو پیج کرایټیریا مکمل کړي ده او که نه ده. ټیک شو؟